بچی دی او هغه به هر مجلس کې وایي چې بس دې زمونږ تربیت داسې شوی دی الله دې زمونږ مشرانو باندې کروڑها رحمتونه نازل کړي. نو بابا دا تصور مه کوه چې بس زه لاړم دنیا ختمه شوه. نه، ستا د غلط بچي غلط کردار به 50 سال پورې ګونجاویږي. ستا د صحیح بچي صحیح ریکارډ به 50-60 سال دنیا کې اجاګري. نو هر یو مشر دا ذمواري نه دی چې دی به بس خپل مونځ اودس کوي چې څه وکړو بس زمانه خرابه ده. او روایت کې راځي چې د چا لور او د چا زوی هغه غټیږي او د هغې صحیح تربیت ونه شي فاصاب شیئا، هغه چې هر څه ګناه وکړه فکان اسمهما علی والدی، که پلار یې په حرم کې رمضان کې اعتکاف ته ناست وي پلار یې ورسره ګناه کې شریک. ځکه د ده بې توجهي خو تا کړې. اوس دلته کله کله انسان ووایي چې نه نو څه چلو کو وډکي دي نه مني، ما خو ورته ډېر نصیحت وکړو. نه نه، ته به خپله فریضه ګوري چې تا فریضه ادا کړه که نه. حضرت عمر صاحب ناست و، یو کس راغلو په سر یې وینې راماتې وي. دا ولې؟ وي دا خو چې زه بچي ووالم. ټول مجمع حیرانه شوه چې په دې زمانه کې به هم څوک پلار وایي بیا داسې. پولیس یې ولېږل چې راولئ بچی څه چلې کړی، چې ګوري یو ساده غوندې بچی و ډبلی. هغه راغلو، هغه ته یې وي چې دا پلار تا والی وي؟ چا وي دا ولې؟ وي چې ولې؟ وي چې پلار په تا باندې حق نشته؟ هغه ورته وي چې ما په پلار حق شته؟ وي چې او. وي څه حق مې دی؟ وي چې پهله حق دی دا دی چې ښایسته نوم درته کېږي. وي چې زما نوم خو دی جهد بدپاله، دا نوم یې ما ته ایښی. بل مې څه حق دی؟ وی چې بل دی دا حق دی چې تا ته صالحه مور وګوري. وی چې زما مور مجوسي وینځه دی. بل مې څه حق دی؟ وی چې بل دی دا حق دی چې تا ته دینی تعلیم درکړي. وی چې اوسه پورې ما ته قرآن نه زده. وی چې نو دا پلار دی ولې والی؟ وی چې دا خو زه د اوښان سره وم په کرایه. نو هغه په غره کې یو بل سره اړم شو، ما به یو اوښ سر ته وواهه، هغه په خپلو دردونو شو، بل به یې پرېښو. نو ما زندگی داسې تېرېده یو 20-25 سال. نن زه کور ته راغلم پلار مې عادي نیولې وه. نو ما ورته چې پرېږده او د نه پرېښود هغه یې واله، هغه اوښ والا بانډس مې دې پلار ته راخلاص کړو چې د سر مات شو. نو دا دلته راغله او عادي یې پرېښوه. حضرت عمر صاحب پلار ته مخ ور واړوه چې حقوق غواړې؟ پهله خو تا د خپل بچي حقوق پیمال کړي. پهله خو ته خپله د بچي د حقوقو قاتل یې. مسلمانانو ورونو، حدیث کی راځي چې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر بچه مور نه په فطرت اسلامی پیدا کیږي. خو فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. دا پلار واخر صحیح خدا بچه سکول ته لیږي، دا خیال نه کوي چې دا مې یهودي استاد ته لاس کې ورکړو که دا مې عیسوي استاد ته لاس کې ورکړو. زه یو پښتون سړی د پښتنې معاشرې ممبر، زما بچي دا زلفې په کوم طرف لاړې، د ده دا پینټ شرټ په کوم طرف روان دي، پټۍ خرڅوي خو بچي د دا سټلو خرچه پرې کوي. 20 سال بعد دا د اسلام دشمن نوجوانی دی ناسته ویلانه د انګریزانو کوي، دی خوراک سکاک د انګریزانو کوي. تاسو څه وایئ چې دا بچی په خپله یهودي شو که دا پلار د یهودیت لاره ورښوده؟ نو بابا دا ګیلې مه کوه چې خدای انګریزان تباه کړي. پهله خو د انګریزانو ایجنټان تا د لاسه تیار شو، د انګریزانو دپاره خو افراد تا تیار کړه، دا دومره غټه سرمایه چې تا ولګوله، نن د هغو نه څه جوړ شو؟ مسلمانانو ورونو، تاسو ته پهله ما په د ایمان ذکر وکړو. په ایمان وایه دا ایمان تاسو ته بادشاه ښودلی؟ دا تاسو ته ساینسدانانو ښودلی؟ چا درته ښودلی؟ علماو. چې دومره عظیم احسان په تاسو باندې علماو کړی چې بادشاهي نشي کوی، فلاسفري نشي کوی. نن ستا بچي د خولې نه د دې علماو خلاف څرنګې زهریله الفاظ راوځي. ته څرنګې ځان ته مسلمان وایي. نن مغرب یو تحریک شروع کړی، هغه وایي چې مسلمان قوم ته دا سبق وښیي چې شکر دی زه مسلمان یم، زه الله منم په سر سترګو، زه قرآن منم،
زه مرګ منم، زه مرګ نه بعد زندگی منم، څه کافر خو نه یم، خو ملا به راته پکې نه یادوي، ملا به راته پکې نه یادوي. مسلمانانو ورونو دې خبرې داسې معنا ده لکه یو سړی وي چې اسپتال منم، دوايانې منم، پریشن ټیټرې منم، لیبارټرۍ منم، ایکسرې منم، خو میډیکل کالج نه منم او ډاکټر نه منم. دا سنجیدګي دی که حماقت؟ دا چې څومره لوی حماقت دی، داسې د عالم نه سوا دین منل دومره عظیم حماقت دی چې تا ته به دین یهودي ماسټر ښیي، تا ته به دین عیسوي ماسټر ښیي، تا به انسان ته د دغې ذمهوارۍ احساس ورکول دی چې چاچا د ځان اسلام وکړه او د الواد اسلام وکړه. دا الواد دا صرف بچکوټ کې نه دی، دا ستا د 60 ساله 50 ساله زندګۍ معاشرې سره احسان دی. د بادشاه ذمهواري جوړیږي چې د قوم جرایم منع کړي، خو د فرد هم حق جوړیږي. د فرد دا ذمهواري دی چې د خپل لور او د خپل بچی صحیح تربیت وکړي. او مسلمانانو ورونو دا ستا د آخرت نجات هم دی او ستا د قبر نجات هم دی. اوس نو مشرانو باندې خو ټایم تیر دی، الله دې علماء دیوبند باندې کروڑها رحمتونه نازل کی. مولانا الیاس رحمت الله علیه د دعوت تبلیغ په نوم باندې یوه مدرسه راوباسلې، هغې کې د هر عمر سړی بغیر پاره مداخلي، 50 سال والا وي، 60 سال والا وي، یو مخلصه معاشره. موږ استاد فرمیل چې که ته د مغربي دنیا کې یو سړی وګوري چې هغه به داسې مخ ته ورته وګوري مینه دې په راشي چې تا خو ما صحابي وکتو، وي چې پته یې کوي هغه د مولانا الیاس د جماعت سړی. کوپر کده کې د کوپر په دنیا کې د سنتو پابند یو نوجوان به وګوري، وی به د عیسوي بچی، وی به د دهري بچی چې د مولانا الیاس جماعت سره ملاو شوی وي، ایمان به یې راوړی، وخت به یې لګولی چې ښکلی به روان د کوپر په دنیا کې. نو پکار دی چې مشران خپل تعلق دا دعوت و تبلیغ سره وتړي او خپل ټول نوجوانان دا دین ته حواله کړي. مسلمانانو ورونو اصل زه تاسو ته یو مختصره خبره کوم، دا د صحابهو زمانه دا ښه زمانه وه که بده زمانه؟ چا چې صحابهو سره مینې هغه د لاسونه اوچت کړي بس. او د مینې قانون خو دا دی چې عشق از دیدار برخیزد نه از گفتار. مینه خو د مخ نه پیدا کیږي. نو تاسو صحابه کتلی نه دي په مینې، دا ولې؟ دا څنګه کیدی شي؟ او دومره پکا مینه مو ورسره ده که یو سړی ځان سره تنې تنها کمره کې کینی چې پرېږده مړه ابوبکر ابوبکر نن نه بعد نه منم، ځان سره کینی او سوچ وکړي، فوراً به دماغ ورته ووایي چې دا سوچ بیا ونه کړي، موږ پټاویږو. زړه به ورته ووایي چې زه درزېږم، ابوبکر خلاف سوچ. دومره مینه چې تنهایی کې زړه د هغې خلاف سوچ ته نه دی تیار. آخر دا مینه په څه وه؟ اوس تاسو ما ته وایئ چې دې صحابهو کالج ویلی و که یونیورسټي ویلی وه که قرآن یې ویلی و؟ د دې قرآن دا د یو زمانې کتاب نه دی، دا تر قیامته کتاب دی. چې چا قرآن ویلی وي د هغوی زندگی به تر قیامته روښانه وي، د هغوی نام به تر قیامته ژوندی وي، ای روز چې راځي د هغوی نام به چمک کوي. علماء دیوبند چې نن ټوله دنیا کې چرچه ده، تاسو نه تعلیمي صاحب کتلی، نه مو د هغه بچي کتلي، نه مو حسین احمد مدني رحمت الله علیه کتلی، نه مو د هغه بچي کتلي چې چا قرآن سره څوره علم څوره عملي د هغوی نوم چارچان دی. او مسلمانانو ورونو تاسو وایئ چې حضرت عمر کوم قسم تعادلو، که دا ټوله دنیا را جمع شي داسې یو عمر به پیدا کړي؟ که دا ټوله دنیا را جمع شي د خالد ابن ولید غوندې صفه سالار به پیدا کړي؟ که دا ټوله دنیا را جمع شي د صحابهو په شان حکومت به وکړي؟ نو دا ټولو صحابهو چې دا ښکلي حکومتونه کول، ښکلي صفه سالارانو، اعلی ججانو، دوی کوم کتاب ویلی و؟ نن ګوري دومره ایټم بمې، دومره پیسې لکه مسلمانانو سره چې دي. تاریخ لیکلی دي چې د مسلمانانو سره روپۍ نه دي، د روپیو سمندر دی. لکه سونه چې څومره د حجاز کې دی، دنیا ورته حیرانه، دا پټرول دا روانه سونه ده. ایک ارب نه بڑھ کر مسلمانان دي.
ملکونه دي خو چې څومره د ذلت ژوند دا مسلمانان اوس تېروي دا یې مخکې نه و صحابه سره خو دومره اسلحې نه وي نه دومره پیسې وي په ټوله دنیا یې راج و غونډ کافر ورنه یېرېده خوشحال رزق و پرامن زندگی وه نن هره ورځ بدامني هره ورځ دشمني هره ورځ غلامي معاشي لحاظ سره غربت دا ولې ځکه وړوکی غټ سرمایدار بر سر اقتدار دا د قرآن او د اهل قرآن توهین کوي دا قرآن د مدرسو بد بیانوي دا خلکو په زړه کې د مدرسو د مسمارولو احساس پیدا کوي کوم کتاب د وجې نه چې قوم ته عزت میلاویږي د هغې دشمني شروع شوه پوره انسانیت بد امنۍ دلدل کې روان دی د غربت په دلدل کې روان دی هر روز قومي جګړې نسلي جګړې خانداني جګړې رور له رور نه بېزاره حکمران د رعیت دشمن رعیت د حکمران ته کنځلې په دعاګارې دا بده فضا ولې جوړه دی انسانیت د الله د کتاب دشمن دی انسانیت دا اللہ دا کتاب دا حافظ دا اللہ دا کتاب دا قاری دا اللہ دا کتاب دا عالم دشمن دے امن امان خوشحال ژوند څوک ورکوي چې ته الله او اهل الله دشمنی کې خوشحالي به څنګه ګوري مسلمانانو ورونو اوس ژوند د چا په لاس کې دی او مرګ د چا په لاس کې دی خو اوس د ژوند او د مرګ اسباب څه دي د مرګ او د ژوند اسباب څه دي زه اوبه نه څښم یوه هفته وشوه ګوټ اوبه نه څښم او ټوک خوراک نه کوم ما به انجام څه نو خلک به څه وي چې خدای مړ کړو که ځان یې خپله مړ کړو اوس خو تاسو وایي چې مرګ مالک خدای دی مرګ خدای راولي خو د مرګ اسباب ما پیدا کړه ځکه ما خوراک څښاک نه کوو نو بس مرګ خو به دې راتلو چې خوراک څښاک مې کولی مرګ به نه راتلی یقینا چې خیر و شر د الله طرف نه دی هغې لپاره اسباب دا مسجدونه دا مرکزونه دا مدارس دي چې ته د مدرسې دشمن یې د عالم او قاري دشمن یې د دې داسې مثال دی لکه زه اوبه خوراک نه کوم ما به انجام څه نو دې وجې نه اسباب د الله د قهر دا علما دي دا مدارس دي مسلمانانو ورونو تاسو چې یوه غوا وساتئ هغې ته کال ورکوئ چوکر ورکوئ بوس ورته راوړئ ولې چې هغه به پی درکوي او دا غوا چې پی درکوي هر وخت په هغې باندې د ساړه والا بورۍ اچوه ګرمۍ کې ورته پنکې لګوه څومره غم یې کوئ ښځې سپکوي غوا غم دې کړی که نه واښه دې ورکړي که نه او سپي ونه خوري داسې خیال یې ساتئ روزانه یې ما برګۍ غوا راغله ما توره غوا راغله اوس دا غوا یوه میاشت وشوه پی نه ورکوي اوس د فرد فیصله څه دی فرد یې په کساب خرڅوي چې دا حلاله کړه اوس ګوره 1 लाख روپۍ اخیستی دی اوس یې کساب ته ورکړي دی به ورته ګوري هغه به حلالوي او دی په راضي دی چې حلاله یې کړي ولې چې پی نه ورکوي دا مالک زړه په نه خوري چې دا خو ما 3 کاله پاللی دی ولې حلاله یې اجي پرېږدی چې حلاله یې کړي دارنګې علما فرمایي چې کله مخلوق د الله نافرمانه شي بیا الله دشمن ته حواله کوي چې اوس یې هینډز اپ کا علامه ابن هشام لیکلي چې بیا الله کافر قوم جلاد مقرر کی چې اوس دا یا ایها الکفره تقتلوا الفجر او زمانہ برمانی بندگان دنیا کاٹ را کاٹ کے لکه گاجر او ملی لکه ستا فیصله دار چې ما 3-4 سال پاللې غوا زه اوس کساب ته ورکوم ځکه ما ته زما مقصد نه ادا کوي چې کله کلمه گو انسان په وخت د ځمکې الله شاعر الله ته اهل الله ته دشمن جوړ شي بیا الله کافر په هغې مسلط کړي بل مثال عالمانو ورکړی دا حکومت ګوري دوی چې تاسو نه ووټونه غواړي څه درته وایي چې ووټ ما ته راکړه انشاءالله بجلی انشاءالله اوبه ستا ډیفینس دفاع ستا تعلیم ستا زراعت کسان دا به ټول انشاءالله زما په ذمه وي خو دین داسې اوس که تاسو دا پاړخیل کله ټوله جرګه وکړئ چې موږ نه ډي سي منو نه ای سي منو نه حکومت منو نه دلته ای سی چو منو بس ختم موږ د حکومت باغیان حکومت به تاسو ته ډېرې جرګې راولېږي چې دا غلطه فیصله دی دا مه کوئ زما په خاوره اوسېږئ دا څه کوئ خو چې تاسو حرف اخر دا چې نه نه موږ دا نه منو بیا د حکومت فیصله څه دی چې دې نه پولیس تاو کوي دې نه ایپسي تاو کوي دې نه ټینکونه تاو کوي
دې باندې بره هلیکاپټر را اوچتې کړي ځکه دا اوس د قانون باریان دي دا د آئین باریان دي د آئین ملکی او بین الاقوامی فیصله دا دی چې د باغي سزا ملیامیټ دی چې داسې توپې ور وغروئ داسې بمباري ور باندې وکړي داسې ګولهباري وکړي چې دا کمرې اوچتې شي او په دا بله واوړي داسې دی که نه دی چې د فرد فیصله دا دی چې ستا مقصد نه ادا کوي غوا کسات ته حواله کا او د امت فیصله دا دی چې د ملکی آئین باغي زه به تا په خپلو لاسونو تباه کوم د الله فیصله هم دا دی چې کله قوم د کتاب الله شعائر الله د اهل الله خلاف شي امام نووي بار بار فرمایي غلش مسنوی فرمایي چې هیچ قومي را خدا رسوا نه کرد الله کافر په کبر برداشت کوي ظالم په ظلم برداشت کوي تا دل صاحب دل عنایت بدرد چې کوم قوم نبی دردولی دی هغه قوم الله نه دی پرېښی چې کوم خلق د انبیاو وارثان دردوي الله هغه قوم نه معاف کوي دنیا کې د قبر آخرت نه مخکې عذاب ورکوي نو بهرحال مسلمانانو ورونو دا علما دا ستاسو خیرخواهان دي دا د دنیا د عذاب نه مخکې تاسو ته احساس درکوي دا دینی مدارس دا غواړي چې د دې چا نام د 60 سال معاشره کې ژوندی د صالح بچی د لاسه د صالح بیبي د لاسه د پاک دامنې لور د لاسه او دا معاشره کې دی او امن او امان خوشګواره زندگی دی که د میل مالک مړ شي څوک داسې وایي چې پلانی خان رحمت الله علیه مړ شو او که د یو عالم امی پلار مړ شي خلک به د مولوي صاحب والد صاحب رحمت الله علیه مړ دی دیو فقیر ملنگ عالم د وجنا زمیندار پلار ته خلق رحمت الله علیه وی بہرحال مسلمانانو ورونو الله دې ستاسو دغه ناس ته قبول او مقبول فرمای الله دې زموږ مدرسو سره مسجدونو سره خانقاهونو سره تبلیغی مرکزونو سره او ملک د نظام راوستلو دردمنو علماو سره زړه تعلق پیدا فرمای نو داسې بچو کی چې وایي چې ان شاء الله یو بچی به مدرسې ته ورکوم کې لاس اوچت کی ماشاءالله داسې بچو کی چې هغه وایي چې ان شاء الله تر مرګه پورې به جان مال سره د علماو تعاون کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین